چې کله به د مازیګر وخت نو مدینه منوره کې به خلکو خپل ماشومان دي جنکو به خپل رونه به هغه به بهر راویستل او ویلې به وی زما دا رور چې دا په ټولو کې ښایسته دي چې چا به وي چې د چا به سترګې ښایسته وي وی زما رور تو ګر وی د سترګې ښایسته دي ګلاب په آنګې شراب په آنګې یهی تو ہے لاجواب آنګې چې د چا به کړو ښایسته وي د مخ کړو ښایسته دي چې چا به سپین وي سپین دي چې چا به سنګو نو دې کې به شیمه رضی الله عنها د پیغمبر علیه السلام د رضاغي هور حضور صلی الله علیه وسلم د پغیق کې نیولیو په منډه منډه به را روانه وه او ټولو جنکو له به اواز ورکړه وایي زما د رور په شانتې ښایسته پکې څوک شته چې کله به پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ولید نو جنکو به خپل رونه پټ کړل وایي نه وایي داسې خو پکې څوک نشته پیغمبر علیه السلام په شانتې خو څوک نه و که نه یا به هغې الفاظ د هغې د شیما رضی الله عنها ربنا ابقي لنا محمدا حتى اراه يافعا ومردا هغه به ذکر کو یا الله دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به یادو چې نن څنګه دی په دې ټولو ماشومانو کې اوچت دی او سردار دی او حسین دی او ښکلی دی او خوبصورت دی او بالا دی او اولاد دی یا الله دغسې په نوجوانانو باندې سر بلا کې چې کله دی نوجوان وي چې دی په ټولو باندې دغسې اوچت وي د پیغمبر علیه السلام حسن خو عجیبه حسن و نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس شو مکې مکرمې ته تاسو ته بیا ټول واقعه یاد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا نبوت ورته ملو شو بیا مدینه منورې ته لاړو خبره مختصر کوم چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته لاړو فتوحات شروع شو فتح ملاوېدله نو یو ځل چې فتح ملو شو نو د شیما رضی الله عنها چې په کوم قبیله کې واده و په هغې باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو فتح ومونده داغي طریقې کار دو چې کوم قیدیان بو داغي به فدیه ورکولا نو چې فدیه ورکولا دا واقعي مختلف کتبو کې مختلف طریقو سره ذکر دا خو زه دا یو ذکر کوم نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره فدیه راټولول چې د قبیله کوم سردارانو کور په کور ګرځیدل دا شیما رضی الله عنها دروازه وټکولا چې کله دروازه وټکول هغه وروته وته دغه ستا باندې دومره فدیه د دونه پیسې دي هغه راکړي چې موږ خپل قیدیان را خلاص کړو دا ورته وایي دا موږ باندې څوک غالب شوي د فتح چا موندلې ده وی محمد ابن عبدالله محمد د عبدالله بچی دی وی دا هغه موندلې ده وی ښځه داسې بیا وکړې زما نه پیسې مالې او ما د ځان سره بوځې اخو زما رضاعي رور دی زه به ورته مخامخ شم زه پیشه او هغه پیشه هغې نه منله البته دوی رضا که نو شیما رضی الله عنها را روانه شوه چې کله شیما رضی الله عنها راله او راتله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ملاویږي نو مخې ته صحابه ولاړ دي پهره ورکي صحابه ورته وایي مه راځئ پیغمبر علیه السلام زنانو سره نه ملاویږي هغه ورته وایي خلو سبیلي ماته لار پرېږده تا ته پته شته زه څوک یم انا اخت نبیکم زه ستاسو د پیغمبر خور یم صحابي په منډه منډه رالو یا رسول الله څوک زنانه راغلې ده او هغه وایي چې زه ستا د پیغمبر خور یم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فورا د خپل ځای نه راپاڅېد خپله خور نه د رضاعي هور ده د خپل ځای نه راپاڅېد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بهر ولره وتلو شیما رضی الله عنها یې د ځان سره بوتله کېنوله د ځان سره او یاد ساته ورته وایي څنګه راغلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي هغې ورته په جواب کې وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د قبیلې قیدیان ستاسو په قبضه کې دي د هغې خلاصولو له راغلي نو تاسو ټولو ته په پیغمبر علیه السلام به هر کار کې د صحابه کرامو سره مشوره کوله لیکن پیغمبر علیه السلام فورا پاڅېده وویل چې څومره هم کسان موږ د دې ګیر کړي هغه ټول رها کې چې د دې نه څومره مال غنیمت اخیستلی هغه ټول دې ته واپس کې او صحابه کرامو ته وی زما صحابو تاسو سره په هر کار کې مشوره کوم نن مې سره مشوره ونه کړله